کوي کنه داسې کار دی کنه دا هم د دماغ خلاص دی او د بسونو ډریور دی راوستی دی بس داسې کار دی کنه تاسو په خپل حاضر شئ اتوار په ورځ باندې نه بل مجلس ته موږ دومره نه یوزګار موږ د قرآن درسونه کوو دا د حاضر کوو دا د حاضر بس څه شکایت درته وکړو کنه چې مسله دغه ده اوس به داسې کار وکړو خو لانجه خو په دې ده کنه په تا ده کنه دا خو دې راغلي زه هم کم حاضر شوی دی تاسو مجلس هم شوی دی بل ون ټاکلی شو هغه د مبادیاتو دپاره دغه ته مجلس وایي دغه ته مجلس خو راټولېدلي خبرې غولو کې نه هم مجلس دی مړه خو دا خو نه دی کنه دغه ته معنی خو اتوار ورځ به کېدو ته به حاضر اوس صدا امیر صاحب به هم راشي اوس امیر دی اوس راغلي چې دا کسي موږ دونه نه یوزګار موږ دونه نه یوزګار اوس راغلي بیا داسې نه راټولېږي کېږي نه الله ته ولې سره خلک دا وسان دي هغه دا به خبره کې خپل انځ کې دا راغلي د صافونه دا خبره وس عموما ته وته چې وته لا صدام امیر صاحب راشي کنه راځي موږ ته به وي تاسو سکینه اوس یې نشي کولی ته چې وې کنه والله چې کېناستې شو تا نه یادو مولوي صاحب تاسو سره زما کار نشته ته عزتمن سړی زه هغه مولوي صاحب ته مې هغه چیلنج ورکړی دی هغه یادو تاسو سره زما هېڅ کار نشته تاسو ښه سړي یې ستاسو سره زما کار نشته دا چې شی شو ګنټه وشوله تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړلې امیر صاحب تاسو خو ډېر ښه سړي یې ګوره مجلس کې داسې انداز خوند نه کوي غصه خوند نه کوي والله ما دا خو یو من خو موږ یو بل ته کنځلې نه کوو پاڅو خو نه کنه ما دا یو بل ته نه ګوره تاسو صبر تحمل تاسو ما خبره نشته امیر صاحب ګوره ښایسته والله چې تاسو باندې زما خټ اعتماد دی تاسو ښه پوه خلک او تاسو نه زما دا توقع نشته تاسو جنگ جګړې ته خبره بوځئ او بس ښایسته علمي مسله ده ګوره علما یې دلته ویډیو کېږي دا به سبا له عوام ګوري موږ تاسو پوه شو مولوي صاحب تاسو خو بیخي دا انداز ما اختیار خو نور ماشومان یې اختیار هم کړي که نه د هغې نه څه ګیله نه کېږي خو ستاسو ما ته وګوره مقاصد خبره کوي مولوي صاحب 2 منټه دا یو خبره کوي بس خبره ختمه بس ما دلته توصیف مولوي صاحب میسج چې کوم د وټس اپ هغه پروت دی هغه ما ته چې کوم دا میسج را لېږلی دی 15 موضوعګانې ښودلي دي یو منټ یو خبره کوم بیا ته وکړه جواب ته بیا وکړه دا خو جواب بیا وکړه که نه جواب بیا وکړه یو منټ ته وکړه که نه یو منټ ښځه وکړه زیری بحث مسله دا نه ده اسی میډیا باندې ځان مر اوله نه دا خبره ده زما خبره وره دا خبره چې کوم دی نه ده خبره چې کوم دی د بینوټون په پتوی باندې وا خبره دغه شروع ده اوس د زیری موضوع په ستا باندې تاسو بحث نه کوي خبره ختمه د زلی په ستا باندې چې کوم دی خبره کوي د پاکستان په ستا کوي دغه بس ته کنه بس ستا خبره څومره به ستا خبره لسه خبره ده کنه خبره د بینوټون د پتوی ده بینوټون چې کومه پتوا ده کنه د اهل سنت والجماعت او د دیوبندیت مسله ده کنه اهل سنت والجماعت او دیوبندیت د لپاره خپل معیار شته دی په دغه موضوع کې چې کوم د زمن په زمن کې چې کوم د فتوا حل کیږي که په دې معنی تاسو تیار سي مفتي ندیم په تیاروي توسیم د صرف زما رابطه کې دي او د استشفاء او د استمداد من اهل القبور د دې د اتم مشتو چیلنج مفتي ندیم ته پاتې دي که په دې معنی تاسو راوستل شي راولي بل مسله د وحدت الادیان د موجوده وخت کې کوم د تاسو د يهودیت سره چې کوم اتحاد کړی دي که په دې معنی تاسو مفتي ندیم تیارول شي توسیم د زما رابطه کې دي بل سمای عادي چې په دې کې تاسو شرکی او کفر عقیده ده او د مفضل الکفر ده که په دې کې تاسو مفتي ندیم تیارول شي بسم الله وکړئ طيب مولوي صاحب موضوع زیر بحث د بینوټون فتوا ده دا خبرې چې کوم دي تا راوړي دا موضوعګانې چې کوم دي را روانې دي همداسې به چلیږي عذاب قبر پکې راغلی 2 ځل پرې وشوه حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې وشوه سماع الاموات باندې وشوله دا ټولې مسلې زیر بحث دي اوس موجوده چې کومه خبر روان ده د بینوټون فتوا ده بینوټون فتوا ده هغوی ورکړې ده چې دوی پسې مونځ نه کېږي ټیک ده تاسو چې کوم دی کو په دې باندې مفتي توصیف صاحب تیارولی شئ صرف 15 ورځې مخکې چې کوم دی موږ ته ووایئ ذمهوار کس نمبر به تبدیدو ما سره رابطه وکړي دې سره ټولو کسانو سره چې کله هم تاسو وایئ مفتي صاحب مفتي ندیم صاحب مفتي توصیف صاحب خبره دا ده چې خبره مفتي توصیف صاحب کړې ده خبره مفتي توصیف صاحب کړې ده او دلته چې کوم دی زموږ طرفه مفتي صاحب جواب ورکړی بس خبره چې کوم دی دا کو بینوټون په تو باندې خبره کوي مفتي صاحب سره خبره بس ټیک شو دی اوس یو من ستاسو طرف نه
په حیات النبی په مسله کې په موږ باندې حکم ولګېدو. ټیک شو. اوس دغه حیات النبی مسله د ستاسو د جانب نه حکم ولګېدو، زموږ د جانب نه هم حکم واورئ. هغه شوی دی چلیدلی هم دی او ټولو کتلی. ټیک شو. دوه حکمونه مخې ته راغلي، یو موضوع راغله او دائم بحث عمله کېږي چې اختلاف په حکم کې راشي. ټیک شو. مسله یوه، حکمونه دوه. په دې تاسو تیار کړئ خپل مشر خپل مناظر. موږ به خپل مشر خپل مناظر تیار کړو. حکمونه به دوی ځکه چې ستاسو جانب نه خو یو حکم وشو که نه، زموږ د جانب نه هم حکم دی. ټیک شو. او مسله بس موږ مناظر تیارو، مسله زیری بحث شوه. ځان له په حکم خو بحث نه کېږي که نه، یو طرفه خبره داسې ده چې اوس زمونږ او ستاسو خبره چې کوم دی تحصیل په سطح باندې وه، ته دله دا مایک ورکول نو ولې مولوي صاحب؟ اول کو دا خبرې نشي کولی، ته دې نه انکار وکړه. ولې نشي کولی؟ ته عموما نشي کولی. تی عموما نشي کولی. عموما نشي کولی. عموما نشي کولی. ما سمعت خبره کوه بس. زما خبره پرېږده. دا زموږ اختر شاه دغه مو خیال ساتي. مکو چې دا خبره کوو پرېږده، مکو دا یو کې پرېږده. خبره دا شوله چې مسله زیري بحث فتوا د بنورتون روانه ده. ته مسله سماع الاموات راوړي یا کشف القبور راوړي یا نور وغیره وایي څومره تا مخکې ذکر کړي که نه، مسله دی وخت کې زیري بحث تا ده. تا وایي چې اتو میاشتونه خبر روان ده، اتو میاشتونه خبر روان ده. داسې خو ډېرې خبرې روانې دي په منځ کې چې کوم دی مجلس مبادیات وشي او اوساط چې کوم دی ونه شي، مناظره چې کوم دی پاتې شي. داسې ډېر مجلسونه شوي دي. دې وخت کې زیري بحث فتوا دا چې کوم دی څه د بنورتون ده. نور چې کوم دی هغوی تم په خپلو مشرانو ښه اعتماد کې عظیم کې کو، تا نه هغه چې کوم دی ښه پوهېږي، زما مشران د ما نه ښه پوهېږي. بس چې کوم دی صرف دومره وکړه، تاسو چې کوم دی ټیم شو یاري 5-6 ورځې مخکې موږ ته ووایه که مفتي توصیف صاحب خبره مفتي صاحب کړې وه، اصل کې جواب هغه کړی دی. نو که چېرې مفتي توصیف صاحب په دې خبره باندې تیار وي، بسم الله کوي، موږ ته بالکل تیار یو. وخت چې کوم دی یو منټ، اول د بنورټاون خبره تا وکړله. بنورټاون فتوا چې کوم ورکړې وه په هغې باندې توصیف مفتي صاحب خبره کړې ده او هغه په اردو کې تفسیره کړې ده. هغه د بنورټاون والا علما چې کوم مخاطب کړي دي او د کراچي علما مخاطب کړي دي. په هغې کې که هغه د مفتي ندیم نوم اخیستی یا چې کوم دی هغه ته چیلنج ورکړی زه ذمهوار یم. د حیات النبي په مسله باندې چې کوم دی پرون وحدان صاحب کلیپ کړی دی ورسېدلې که نه، په هغې باندې د وحدان صاحب ورته وویلې، په هغې باندې تاسو چې کوم دی راشي. دا چې کوم دی د دې د وجې نه حکم هم لګېدلی دی که نه. وحدان صاحب تیار دی، مفتي ندیم سره رابطه وکړه، بس موږ به چې کوم دی سیسټم برابر کړو. پرون هغه کلیپ کړی دی. دقه فتوا خبره دا ده چې وحدان صاحب سره د مفتي صاحب دوه مناظرې وشولې، تاسو به پته مناظرې وشولې. چې کله به مناظره وشوله، تحقیقي کمیټې والا به چې کوم دی شیر که او هغوی به ویل دا زموږ چې کوم دی معاون نه دی، دا زموږ کس نه دی. تا به ګتلي په خپله باندې مفتي توصیف صاحب وایي یو سړي له مدعي مدعی نه ورځي، چې کوم دی کینی. اوس مفتي صاحب په دغه چې تا د مفتي صاحب کلیپ اورېدلي، هغه ویلي چې خبره مفتي توصیف صاحب کړې ده. ټیک شو که نه، جواب هغه کړی دی. مفتي توصیف صاحب خبره کړې ده، که مفتي توصیف صاحب تیاریږي نو بس ټیک شه، بسم الله کوي چې کوم یو کسي کو نه دغه نه وحدان صاحب یا بل یو هر یو چې څوک خو تحقیقي کمیټې نه چې کوم دی هغوی نه، او یا تحقیق کمیټې یا چې کوم دی جماعت اشاعت توحید و سنت، هغه ووایي چې دا زمونږ نماینده دی، پیټ باندې دا زمونږ نماینده دی. بس بسم الله کوي چې کوم دی په دې فتوا باندې چې کوم دی بیبه. یو منټ، تا دا خبره وکړه چې کلیپ توصیف مفتي صاحب کړی دی. کلیپ یوازې توصیف مفتي صاحب نه دی کړی، کلیپ چې کوم دی وحدان صاحب هم کړی دی، کلیپ چې کوم دی علامه اظهر حیات صاحب هم کړی دی، توصیف مفتي صاحب هم کړی دی، صدیق اکبر مفتي صاحب کړی دی، ټوله کلیپ کړی دی، یوازې نه دی شوی. بله خبره تا تحقیقاتي کمیټۍ وکړله، هغه چې کوم دی ختمه شوې ده. تحقیقاتي کمیټې هغه ختمه شوې ده. هغه تحقیقاتي کمیټې هغه ختمه شوې ده. تاسو د اشاعت نه موږ نه د پیټ خبره کوئ، د جمعیت علما اسلام چې کوم صوبایي پیټ د فیش په هغې باندې تاسو لیکل راوړئ، او زه به چې کوم دی د وحدان دپاره د شیخ صاحب نه چې کوم دی لیکل راوړم، د سراج الدین مفتي صاحب د شیخ صاحب زموږ صوبایي امیر صاحب جمعیت علما اسلام چې کوم مشر دی هغې نه راوړئ. بس صحیح ده، زموږ باندې قبول دی. جماعت اشاعت توحید تاسو دا ویلي چې تحقیقي کمیټې دا ختمه شوې ده، کومه چې KPK تاسو تحقیقي کمیټې ولا فعل معطل ده، ټیک شه فعل معطل ده. نو که تاسو دا خبره وکړئ چې کلیپونه هر چا کړي دي، موږ هم دغه وایو که نه چې کلیپونه خو دا دي ما او ته هم لګېږي، هر سړی به لګي، هر سړي له خو څوک جواب نه ورکوي، نه چې کوم دی هر کس ته به کښېني او هر یو سړی به چې کوم دی جواب خلک یو شخص له ورکوي. تاسو کې چې کوم دی مفتي توصیف صاحب تم دا خبره کوي چې ما سره رابطه کوي، زم دا خبره کوم چې ما سره رابطه کوي. نو بهتره خبره ده زه دا وایم که نه چې لکه دا مشران دي، خو چې مفتي توصیف صاحب او مفتي صاحب کښېني نو دا خبره به ډېر زیات خوند وکړي، دا خبره به چې کوم دی ډېره په اعلی پیمانه باندې راشي، ډېره په غټه سطح باندې به راشي.
دا خبره به ډېر زیات خوند وکړي خو چې داسې شي خو چېرې دا نه وي نو موږ در باندې دا حکم نه لګوو چې خامخا دې چې کوم دی مفتي توصیف صاحب کښېني ټیک شو یا دې وحدان بس صاحب بل دې کښېني خو چې کوم دی د خپل بس جماعت نه چې کوم دی ټیک شو جی